لا يقول لنا Meradana kan dia apa kiki ni lah na. Kecuali buat. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا او بجلی کا کڑکا تیا صوت ہادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی. معزز علماء کرام او د دې علاقې په دین مینو مسلمانانو نارینو زنانو زمانه مخکې زمونږه د شیخ او د مرشد فرزند ارجمن مولانا محمد طاهر صاحب زید مجدہ اغي پډیر خپل انداز سره تفصیلی خبره وکي او دا زمونږه استادو د پاره د یو خوشاله خبره ده
زمونږ ډیر مشایخ او ډیر اساتذه او ډیر علما هغه په دې دنیا کې وو سو وفات شي داغي هغه پروګرام هغه تدریس هغه جمعات هغه منبر او محراب هغه خالی پاتې شي زمونږ د شیخ صاحب رحمت الله علیه هغه مسند مولانا محمد طاهر صاحب په خسته انداز سره داغي جانشینی کوي الله رب العزت دې ورتا مزید د حق ویلو دارنګ په هر ځای کې داغي توفیق ور نصیب کی محترم مسلمانانو دا نننه اجتماع حاجی کابل شاہ صاحب حفظه الله دلته پخوانا دا اداره کار کوي قاری بهرام صاحب او غی سره نور ملګری مهنت کوي مونږ ته دی کال په کال باندې د خپل مدرسې یو پراګرس رپورټ پیش کړي او زما په خیال د دې دا نتیجه او د دې دا ترتیب هر کال چې مونږ ګورو د تیر شوی کال نه په حفاظ کرامو کې اضافه راغلی ننم غالباً 55 معشومان دی 53 معشومان دی قرآن کریم اختتام تور سودا سونا لوی دا خوشحالی خبر ادا طولو آئی الحمدللہ او کمو زینو کې کمزے کی چه زمون مرگری علماء کرام محنتون کئی لنبنے خبر دا اللہ پا دربار کی دا محنت قبولیت تی دغه کسړې مهنت ډیرو کی او عمل د الله په دربار کې قبول نشي نو بیا څه پیدا نشته نو الله رب العزت دې دا ټول مهنتونه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور وګرځي او محترم مسلمانانو دا خو نسبت د الله د کتاب سره راغلي دي دا گن معشومان دا گن طلباء کرام سپک حفاظ کرامو گرزیدو چاپک پا تجوید سر قرآن کریم اختتام تورسو د دی والدین سونا معزز شو الکه دا د چا بچی ختمو که دا د پلان کی بچی ختمو کو کنا نو والدینو تا پا دنیا کم عزت د دین زیاد عزت با دی حفاظ تا دی قرآن والو تا د دی والدین تا د قیامت پر ازبانه ملاویگی تکه دا زمونږ عقیده ده دا زمونږ ایمان دی چې قیامت حق دی قیامت برحق دی ان الساعة آتیة لا ریب فیها اللہ رب العزت فرمائی یقیناً قیامت خامخا راتلون کی دے پا قیامت کے اس شک نشتا کلا اللہ تبارک و تعالی فرمائی اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا دا قرآن کریم دیرو مقاماتو کے ذکر کی دقی دل تبا ماوتا نیکو اعمالو تا مینا سیوا کیگی دا اللہ پا دین باندے با مال لگولو تا مونگا و تاسو باندے پریشانی نرازی چی یو ورځ راتلو والا دا چی آغا ورځ دا حساب کتاب دا او بل دا معاد عقیدہ دا دی بیانول دا دون اهم دی محترمو ننا پا عالمی دنیا کی مون خوزان خبرونا څنګه چې زمونږ د رور تفصیل سره د مظلوم ملکونو حالات بیان ک د مظلومینو مسلمانانو حالات بیان ک
او محترم مسلمانانو نن په عالمی دنیا کې کفری طاقتونه داغي محنت دادې چې نن مونږ په اسلامی ملکونو کې د مسلمانانو دا نوی کل دا په تشکیک کې مبتلا کو. تشکیک مطلب دار محترمو چې یو نوجوان دی چې داغه د آخرت باره کې داسې په شک کې مبتلا چې آخرت به یو کنه دا الته دا کم حالات چې مونږ ته علما بیانې دا به یو کنه. نو ډیر داسې نوجوانان شتا ډیر داسې نوجوانان شته محترمو چې هغه په تشکیک کې مبتلا دي. دلته عالم دین سے د جنت تذکرو کی حالانکہ الجنت حق جنت حق دے زمون ور باندې ایمان دے. النار حق جہنم حق دے زمون ور باندې ایمان دے. اے محترمو نن تاسو تدا پتشتا چې زمون په دې معاشره کې علما د جنت بیانو کی چې جنت کې بهوري جنت کې بغلمانی خیرات حسان خوش اخلاقا خوبصیرتا خوبصورتا بیبیان بی جنتیانو تا. نو ډیر داسې خلق شتا اغي دیتا د مولا فلسفه وی چې دا د مولا یو خپل تعبیر دی او مولا پس خندنی شروع کوي او زمونږ استادو په دې معاشره کې آغا مسلمانان او آغا نوجوانان چې داغي تعلق یا د پښتو د مضمون سره یا د انګلیش د مضمون سره زمونږ نه ډیر نوجوانان اغه ملحدین ګرځولې دي. اغي د جنت جهنم خبرو پورې خندنی کوي اغي مولا پس بیا ډرامې کوي. اے محترم مسلمانانو دا زمون عقیده دا چې قیامت حق او سچ دی. دا مونږ د هر موس په هر رکعت کې وایو مالک یوم الدین مالک درځي د قیامت دی. نو قیامت راتلو والده ورپسې سورۃ البقره کې وایو وبالآخرة هم یوقنون. ای مسلمان با آغتنی چې دی آخرت منی مسلمان با آغتنی د په آخرت باندې یقین دی. کله الله رب العزت فرمایي واتقوا یوما لکه د قیامت رز راتلو والدا په هغه رز د عذابونو نه ګورځان اوساته. کله قرآن کریم کې الله فرمایي دا ورځ د قیامت دا یوم الحسرت د ګوري په دغه ورځ بخلک افسوسونه کوي ښا دا داسې ورځ د قیامت. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. چا چې ذره عمل کړي ذره کغه ذره عمل د نیکی دی او کده بده د اغي سلب ورتال ته ملاویږي. محترمو اے محترم مسلمانانو رز د قیامت چې دا کله قرآن کریم وی دا یوم التغابن دا تغابن الله اکبر کبیره. کله چې مونږ او تاسو د آخرت دا خبر اورو کنا چې لک په خپل ذهن کې د قیامت هغه میدان دا ځان تر مخ تکوا چې په دغه ورځ باندې چې د آدم علی السلام نراواله تر د نبی علی السلام د اخیری امتی پوره دا ټول خلق به موجودی. زما استا رشتہ دار موجود رونه خويند موجود والدین موجود اولاد موجود خپل خپلوان موجود. دا الله رب العزت د طرف نبا اعلان شي وامتاز اليوم ايها المجرمون. مجرمان پکې خپل خپل ځای ودرېږي. الله اکبر کبیره. اوس ما او تا کې هر چاته خپل جرمونه معلوم دي ښا ماوتا پټ پپټ باندې سونه د الله خلاف کوا نظر مو سونه غلط استعمالیږي وګونه مو سونه غلط استعمالیږي نو مال مو سونه غلط استعمالیږي دا هر چاته پته ده. اے محترم مسلمانانو زه کله کله نا وخت پوري په دې خبره سوچ کوما ک رب ذوالجلال راتوي اے زما بندګانو نور حساب کتاب د سره نه کوما چې تا خکړی او کبد کړي په دې یو موبایل را سره فیصله تکینه بس تیاری وتا صرف په موبایل
اے پدې موبایل امنا پدې کې صرف پدې سیم کارت یا میموري کارت پدې کې یو سیس ترازه کینه کدا مو صحیح استعمال کړي خو جنتیان یې او کلک دنه پدې کې غلطی شوی جهنميان یې آیا موږ دلنن تیار یو نه یو تیار اذان ټیکولو تم نه یو تیار الله اکبر کبیره اے محترم مسلمانانو د قیامت رز تویلی کیږي یوم التغابن ورته دا بیانی یړه کې سوچ پیدا کیږي دا رز را روانه ده د دنیا نه بزما ای اقامت ہمیں پیغام سفر دیتی ہے زندگی موت کے آنے کی خبر دیتی ہے د دنیا نہ بزما الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب اے پلوی محل کی اوسیدون کیا اوسیگا پکی دا من ندا الا یا ساکن القصر المعلا دا مدرسی دا تبلیغ دا چہل فہل دا منڈے تڑلے دا حل زلے دا صد پار دی دا زمون ایمان دے چې دا رنگی پا مونگ او تاسو باندې با مرگ رازی دا مرگ نرستو یو زندگی دا اغیل دا قبر او دا برزخ زندگی وی بیا رستو آخرت دے پا دی زمون ایمان پا سویرات زمون ایمان پا حوض کوثر زمون ایمان اے محترم ایمانیات با یادو گوری او یو درخواست دا کوم دا فیسبوک دا مولیانو نگوری اثر وان لیخا دا دا فتنو دور دے د فتنو دور دی د فیسبوک د مولا د فیسبوک د مفتی په دی باندې اعتمادونه کې ګوري چرته به درنه ایمان تبا کړي ښا دا به خلکو پیدا کړي دا بغیر پیدا کړي شکل به د مولا شکل به د مفتی تابا پرویزی جوړی تابا قادیانی جوړی تابا مرتد جوړی تابا زندیق جوړی تابا ملحد جوړی تابا محترم تبا رضان خبرم نه تب د ایمان نوته یو اے محترم مسلمانانو دا دور د فتنو دور دی د خپل ایمان غمو کې ګوره اشرف علی تنویر رحمت الله علیه تا چا یو بچی راوسته و وګی دا بچی می ډیر مونږ او دس نه کوي لګ دم را دمه کا مونږونه واړه په دمونو نشو ری دا د مور پلار ذمہ دارې دي په دی وجہ اللہ رب العزت فرمائی یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو زانونم دا اور نو ساتے نخپل بال بچم دا اور او ساتے خوا دا یادو ساتے محترمو دا اولاد تربیت کول دا دا والدینو فرض دی دا دا والدینو ذمہ داری دا کم والدینو چې د خپل اولاد تربیت نه دی کړي دی په ګناي کبیره کې مبتلا دي دی په دې آیت باندې خپې خودلې دي او افسوس دا دی چې دی ګناه ته چا ګناه نه دی ویلې ښا سونه والدین شتا د خپل اولاد تربیت نه نو تنویر رحمت الله علیه تا چا یو ماشوم بچی راوست ورته وی حضرت پدې ماشوم باندې لګ دم واچوي دی مون نه کوي تنویر سے بتوي بچی ته ولي مون نه کوي وتوي زولي منځ کوم ودا الله حکم دی کنه وی الله پکې سي غاله کوئی الله پکې سي ځا الله نه منم نو تنویر صاحب رحمت الله علیه و تغفلار توي ته د مزغه موړي د ایمان غمو کسړیا د ایمان غمو کا الله اکبر نو محترم مسلمانانو په اخرت زمون ایمان دی چې مونږ او تاسو سونا د دین کارونه د نیکه کارونه کو کنا چې په دې بنیاد باندې کو چې اخرت راتلو والده التبد دې سلی ماته ملاویږي نو مونږ کې بده سره اخلاصي که شاباشي راک نو امخه کرے نکو نو امخه ځکه مون خدا غزاد د پاره لګیایو کله کله مونږ ګیلې بیا کو سوکرا تران له چا پملاو نه ډبولما نه محترم دی کې اخلاص معلومیږي که سوکرالو یو جامعی تا یو مدرسې تا د خپل اخرت په بنیاد باندې زمونږ مشایخو کې یو شیخ تا
چا د لکونو روپو چنده راوړه وی ګورې دا یاد وساته هغه مال والتن ورته ویو دا دونه پیسې به اوسه پورې مدرسې ته ګورې بل چا نی راوړلي هغه شیخ او عالم ورته وی دا به تاله بلې مدرسې والا دونه پیسې واپس کړیم نه ښه نو محترم مسلمانانو دا د اخلاص هغه بنیاد دی نو چې ما او تا ګورو دا څونه زمونږ مدارس دي د دې علماو ګورې ډېر لوی کردار دی ښه دا علما چې موږ له په سټیج په نظر راځي دی خوا او شا کې مدارس مساجدو کې درس و تدریس د دې خلکو لوی قربانې دي محترم مسلمانانو خدام یاد ساته د علماء کرامو چې د آخرت په بنیاد په اخلاص سره د دین مهنت کړي کنه د دې علماء کرامو عملنامې په مرګ باندې نه بنديږي ښه د علماء کرامو عملنامې په مرګ نه بنديږي څنګه خبره مې وکړه محترمو دا نوجوانان را جواب را کوي د علماء کرامو د دې عملنامې د دې په مرګ باندې نه بنديږي څونه لوی خبره شو او دا یوازې نه محترمو د دې علماء کرامو چې کوم والدین دي که ژوند دي او که وفات شوي دي چې کله د دې علماء کرامو والدین هم د دنیا نه لاړ شي د یو بچي مدرسې ته وقف کړو د یو بچي مدرسې ته وقف کړو هغه قرآن زده که سنت زده که دین زده که د هغې بیان خلکو ته شروع که مور پلارې په قبر کې پراته دي او دلته نه ورته تیار اجرونه تیار کریډټ او ثوابونه دا ملاویږي د دې علماء کرامو د والدینو عملنامې د هغې په مرګ باندې نه بندیږي سبحان الله څه ډېره لوی اعزاز نه دی محترمو خجنو اعزاز خلوی دی نو سبق او محترمو دانن د 50 تنه سیوا ګلونه دی تنن دستار پسریږي دی تنن د قران کریم په حفظ سره ختمونه کیږي اے محترم مسلمانانو دا د شوال میاشت تا د شوال په میاشت کې د دینی مدارسو د نو داخلو آغاز کیږي نو محترم مسلمانانو زه تاسو نه یو مطالبه کوم چې یو بچي کته وې زما خو بچي او بچي نشتا نو محترم مسلمانانو پنوسو کې بدی که پنوسو کې دیمنی په خاندان کې بدی خوریونه رورونه دا غینه یو تن دا سونه بجمچ راغلی دا تحریک بچلو په دې ابتد و درې ورځې کې دا محترم نوې داخلي شروع کیږي دا تحریک بچلو دعوت بچلو چې دا عالم عملنامه په مرګ باندې بنديږي نه دا عالم د والدینو عملنامه په مرګ باندې بنديږي نه اے محترمو ځان له به اکاونټ کولاوو چې د دنیا نزو چې ما او تا پس بیام ثوابونه را رسیږي نو محترمو د خاندان یو تن کاغستا بچی دی کستا بچی دا کستا خورئی دی کاغستا رواره دی اے محترم مسلمانانو تبوی زما سره په خاندان کې سوکشته دی نه نو بل طریقه راتویم تبراش د مدرسې یو ذمہ دار تا اغي تبوی چې په دې مدرسه کې د ټولو نه کم غریب معشوم دی داغه د کتابونو خرچه داغه پیزار داغه لباس دا به غوند زما په ذمہ داری کې نو ستا عملنامه هم نه بنديږي دا به کم مسلمانانی چې دې اب تک با یو تن مدرسو ته ورکو یو تن آجی چاچا دا عزم دی جزاکم الله خیرا کثیرا او محترمو تاسو براشه اجی صاحب سره قاری بارام صاحب سره مولانا فخر الاسلام صاحب سره دیگر مشایخ عظام سره دی سره بتاسو کینه چې دا یو بچی می مدرسې ته وقف کړي دا می راوستو دا می نوسیدي دا می نوسیدا دارنګي دا می خوريدي دا می روارده د د لپاره کوم ځای مناسب دی دا ځای مناسب دی بل ځای مناسب دی مسافری ورل پکار دا اے محترم مسلمانانو قسم په الله دون بور باندې زیات خوشاله دا قران کریم کتاب دا سده دا علم دین زګه محترمو کومنګ او تاسو دی قران ترالو
وسره احادیث مبارکه او صحیحه او ترالو بیا د قران او احادیث صحیحه او بیا د ډیرو مسائل وضاحت اغا فقهاو په خپل کتابونو کې کړي دا وضاحت وسره ذکر کو کته کله صرف ټول فوکس په قران ورکه چې بس یو قران او یو قران او یو قران خلک راولګي منکرین حدیث جوړ شي پرویزیان جوړ شي هغه وی چې د سره د وਹੀ خفیړو ضرورت نشتا هغه خلک د دین اسلام نوزي هغه خارج شي محترمو چې د حدیث په انکار سره نو ډیر خلک او بس قران دی او حدیث دی د فقه په کې څه ضرورت دی محترم مسلمانانو دا یاد اوساته چې کله مونږ او تاسو دین اسلام ترالو قران او حدیث ترالو دا مضبوطی خبرې دي د خلکو د کیسو کتارونه بروزو غورخه ډیرو علاقو کې د خلکو بیان سیو اویس قرنی رحمت الله علیه هغه چې خبر شو اویس قرنی رحمت الله علیه هغه چې خبر شو چې د نبی علیہ الصلات والسلام غاخونه مبارکان شهیدان شوی وی اویس قرنی د پیغمبر په مینه کې د ځان ټول غاخونه استیو دا کیسه موریدلی کنه دا مونږ هم ډیر بیان کړی یار خدا تاسو مو چته نو کړی چې دا په کتاب کې شته کنه دا په یو کتاب کې ګوره نشته نو چې کله مونږ ته دا پته ولګید نو په دې باندې خوشاله دل پکار دی نو محترم مسلمانانو ما چې کوم آیت کریمه لستو یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين په دې آیت مبارکه کې د قران کریم ګڼ اوصاف بیان شوي دي او محترمو چې نن زموږ د مجلس کوم رونق او روح روا حضرت شیخ مولانا تجمل شاه صاحب حفظه الله تعالی اگر اورسید نو د دې آیت هغه ترجمه به په بل موقع باندې کومه خدا سونه مسلمانان چې دا مرګري لګ لګ رانیزدو شه محترمو دا مرګري داسې چې کوم لری لری دی دا لګ لګ رانیزدې شه او محترمو یو دوا دا بیان آداب در ل بیانوما محترم مسلمانانو پر خپل خپل ځای باندې کینه او داسې لګ لګ د مخکې کېدو کوشش وکړي او بدنظمی م پیدا کوي محترم مسلمانانو مونږ ته به د بیان نه هدایت کله ملاویږي محترم مسلمانانو مونږ او تاسو چې دا غواړو چې ماته د بیان نه فایده ملو شي نو قران کریم کې دا غي د پاره ګڼ اصول خودلی شوی نمبر 1 ويهدي الیه من ينيب ويهدي الیه من اناب دې ته نو ګورم زما استاد ما ته لګیا دی که زما استاد نه دی زما د ډلې دی او که زما د ډلې نه دی نه یو عالم یو شیخ مونږ ته د الله او د الله د رسول خبره کوي نو بس غچ ارزه وی او د ارچا نه نو اوریدل امام غزالی رحمت الله علیه فرمای لا تنظروا الی من قال بل انظروا الی ما قال بل ځان ورته محتاج وګڼو او دا خپل د زړه لوخي ورته خالقو بل قربانه مجاهده سره اغوورو الله رب العزت دې جامع تنورم ترقی ورکی الله تبارک وتعالى دې مونږ او تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین